الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم الله رب العالمین په حضور دعا ده چې الله دې د دې مبارک ورځې د دې مبارک ساعتونو او د دې مبارک مقام چې د الله رب العالمین کور دی الله دې جمله خیرونه سعادتونه او برکتونه زموږ د ټولو نصیبه وګرځي او دا حاضری دی الله رب العالمین زموږ د ټولو د پاره د بخشش او د مغفرت ذریعہ وګرځي عزیزان محترم مونږه دا سو جمعې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذکر خیر شروع کړو او دا داسې موضوع ده چې په دې باندې احاطه کول دا ډېره ګران خبره ده چې سړی کتاب کولاو کی مطالعه کوي یوې پسې به بله خبره ګوري او بلې پسې به بله ګوري او مړخ پې نه کېږي سړی وایي چې بس ما دا ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کولی تاسو اندازه وکئ چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم داماد دی زوم دی او داغه دومره فضایل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیان کړی دي داغه د پاره د جنت بشارتونه دي دوه لونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په نکاح کې پاتې شوي دي یو ونه وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ورکړه لیکن عقیدت او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کړو دعوت وی چې زما کور ته تاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کړو او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کور ته روان شو سړی چا سره په لار باندې که د اخو طرف نم څوک راځي که په خوا کې هم سړی د چا یو بزرګ او د مرتبې خاوند د ادب لایق هستی سره سړی ورته متوجه وي او ظاهره خبره ده چې انسان د بل انسان سره چې انټریکټ کوي خبرې کوي چهرې ته وګوري خلم دلته دا د پہچان زیم مخ دی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې لوی مقام لري نو صحابه ګوري چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سر ټیټ کړی دی په دې لاره او دې اړو بره ګوري نه ښکته ګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو ته قدمونو مبارکو ته ګوري نو اندازه وکړي چې دومره زیات به قتل کنه یعنی د دومره زیات قتل چې صحابه ورته پام شو چې دا دې سکی
ځکه داسې سر ښکته کړی دی. نو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی، صحابو د ده نه تپوس وکړو چې دا تا څه وکړه چې په دې لار باندې ته راتلی او تا ته مونږ کتل، نو تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قدمونو مبارکو ته کتل. نو هغه وی چې ما دا خبره منلې وه چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دعوت قبول کی او زما کور ته تشریف راوړي، نو چې د کم ځای نه دی را روان شي زما د کوره پورې د هر یو قدم بشمارم او د هر یو قدم په بدله کې زه به یو غلام آزادوم. نو غلام آزادول په هغه زمانه کې دا معمولی خبره نه وه، او الله رب العالمین رحم وکړل. او د زکات احکامات چې بیانېږي په هغې کې به موږ ذکر کوو چې دا زکات او د صدقې ثوابونه ولې دومره زیات دي. دا خو مونږ یو بل آزاد ګورو چې کاروبارونه دي او دکانونه دي او مال حال دی، او په هغه وخت کې دا حالو چې مسلمانان غریبانان یو ګروپ ټولی خو جوړ شو، لیکن دا خپل د کلمې رونه به مسلمانانو کتل، په دې لاره باندې به دوی تلل او کتل به چې په دې ګرمو شګو کې او دا ګرمو ګټې چې دي دا به ورته په سینه باندې ایښې وي، وال ټکول او کوړې به پې شروع کړې وي. نو هغه د غلامۍ توق د هغې د وجې نه هغوی نه شو ازادېدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې شي. کافرانو غلبه دومره زیاته وه. او دا ولې د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مرتبه او مقام دومره زیات دی چې د انتها درجې ظلمونه په ده باندې شوي دي، او د سره به زیات د ظلم معامله ځکه کوله چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق شوی و. ده ته به چې دی دغه خبره کوله، هغه وی خدای یو دی چې که د دې خبرې نه مې تاسو جدا کوي چې زه به رسول الله پرېږدم، ځان مې بس پرېښی دی او تیار مې ورته که په دې کې مرمم رسول الله صلی الله علیه وسلم نشم پرېښودی. واسې دا د سیرت په دې کتابونو کې تاسو وګورئ چې په دې کې څومره لطف او څومره خوند دی، او دا ایمان له څومره طاقت ورکوي. حضرت اسماء د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور ده، د حضرت عائشې خور ده. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هجرت نه مخکې لاړو، په غار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه اخیستې ده، ځکه دې وخت کې تیاری و چې اوس به د دې ځای نه موږ ځو او هجرت وکړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کفار چې دي دا خو بس جانی دشمنانو، پورا مخبری او انټیلیجنس هر څه خواره وو چې بس په څه طریقه خبر راوړئ مونږ یې پرېږدو نه، ترتیب یې جوړ کړی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د دې کفارو د لاسه خو نشو قتل کېدی، لیکن تاسو وګورئ چې دغه مسلمانانو ته دې صحابو ته خپله ذمېداري پرېښې وه. هېڅ یو صحابي داسې په سکون او په اطمینان نو پروت چې زموږ پکې څه کار دی، د الله پیغمبر دی، بلکې هر چا به خپله ذمواري دې حتی ادا کوله. اوس به خبرې پسې خبره ځي دا یېره نه شي، لیکن هسې دا د سیرت په دې کتابونو کې وګورئ چې حضرت ام عماره په باره کې راځي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنگ کې شریک ده، یعنی د احد د دې غزوې نه مخکې څنګه به چې مسلمانان سړي په دې غزواتو کې شریک کېدل، داسې به زنانه مو پخوا دا حکم نو راغلی د پابندۍ. نو دا په دې جنگ کې شریک ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې لوی دعاګانې کړي دي، او خود د زبان رسالت نه د دې دپاره ویلې شوي دي چې دا څنګه زنانه ده چې ما به ښي ته کتل ام عماره، ما به مخکې کتل، ما به ګس ته کتل، ما به شا ته کتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر طرف ته به دا زما مخې ته ولاړه وه، د کفارو سره به مقابله کوله، ما ته به یې څوک نه را پرېښودو. نو د ده زوی دی او هغه ګوري چې په دغه وخت کې دا موجوده ده، او زوی را مخکې شو، زوی ته وایي زخمیان مسلمانان پراته دي، مشکیزه یې راوړې ده، اوبه وله ورکوي، دا میدان جنگ دی،
په دې میدان جنگ کې زنانه ذات د مشکیزه موچتئ د خلکو لا د دې بیمارانو تیمارداریم کوي او بل طرف ته دې خوا ګوري چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سوکرا نشي. نو داسې کافر ته مخامخ د چې ټول بدن د اوسپنو نه ډک د سګزار په اثر نه کوي، دا په هغې کې هم صرفه نه کوي، دا وی خدای یو دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک پرېږدم. نو دا د دې اوږې زخم چې د کافر د لاسه وخوړو ټول عمر دا اوږه زخمي وه، ټوله یې بیله کړې وه، لیکن دا رستو کېدله نه. اوس تاسو وګورئ زوی مخکې کړو، وی پام کوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څوک را مخکې نشي، مقابله به کې بچې. نو زوی پاسېدو، یو لاس یې وله ووالو، سینه حضرت حبیب سینه یې وله وواله، لاس یې وله ووالو، را پرېوت. اوس تاسو ګورئ چې زوی زخمی شو، نو دا خو مور ده، مور چرته برداشت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حضرت ام عماره ته وی چې ته خپل زوی ته متوجه شه، ته وګوره زخمی شو را پرېوت، الله زوی دې وګوره. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زوی دې زخمی دی، ته د هغه تپوس وکړه زما نه بېغمه شه. او هغه څه کوي، هغه لاړه چې د کم زوی لاس ضایع شوی دی، ګزار یې په سینه خوړلی دی، هغه زوی ته وی چېرته سم لاس دی، صادر کې شته دی، که یو لاس دی نشته نو دا بل لاس نشته دی، دا د سملاستو ټیم نه دی. شابه 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 بچیه لاس راکه. مور بچی له لاس ورکړو او شابه ودرېږه، د رسول الله مخې ته ودرېږه چې د کافر ګزار رسول الله ته ونه رسي. لا تا کې سا شته دی، ته لا مړ نه، بلکې ته ژوندی نو ودرېږه، د ملاستې ټیم نه دی. داسې مور او داسې محبتونه د صحابه کرام. د حضرت اسما خو ماشومه ده، ابو جهل هر طرف ته خلق خواره کړي دي چې ولې خاموشي ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم پته نه لګي معلومات وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات به د چا نه کېږي. نو دا حضرت اسما یې وکته او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نسبت او تعلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې و چې کافرانو ته، د غیر مسلمو ته، د مشرکینو ته پته وه چې دا اصل چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم جګري یار دی، یار غار چې ورته وي، دا حضرت ابوبکر صدیق دی. چې د ده لور یې وکتل، نو خو ماشومه ده، وړه ماشومه، هغه یې راونیوله، وایي شابه زر که حال راته وایه، تا ته به د دې خبرې پته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دی، ځکه ستا پلار ورته ډېر نږدې دی، تاسو دې کورنۍ ته به دا خبره معلومه. نو ماشومه جینۍ ده، ایمان ته وګورئ. او ابو جهل غونته سړی، ماشومه ده، ویلې به وی چې یاره ما ته پته نشته، او خبر هم نه یم. نو هغه ورته وی ښه خبر یم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دی. نو هغه وی چې خبرې دا حل به ته وی. د ویښتو نه یې ونیوله، دا مخې وله وینې کړلو. حضرت اسما دا وړه ماشومه ده او دا ورته وی چې زما یوه خبره ته واوره، تا خو زما په دې بدن باندې تشدد شروع کړو، وال ټکول دې شروع کړو، زما دې په خدای قسمي دا خپل ځان به درکم، سا به درکم، سا به مې وځي، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات به در نکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دی. دا زخمونه او د دې وهلو ټکولو دا نښې چې دي، دا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ او په دې چهره باندې وکتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خفه شو چې دا ولې؟ هغه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه داسې هغه اشاره کړو او ما ته دا خبره کوله چې ته حال ووایه. ما ورته وی چې دا صاحب خپله درکم، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حال درته نشم ویلی. عزیزان محترم، نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې لار راځي او دې قدمونو ته ګوري او هغه وایي چې ما دې قدمونو ته ځکه کته چې نظر مې منلی او چې شمیر رانه خطا نشي. ما وی چې زما کور ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره قدمونه واخلي، د دې په دې بدل کې به زه دومره تعداد کې غلامان آزادوم. یعنی دا د خوشحالۍ عالم او انتها ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، څه د لرې نه خو نه دی راغلی. عمر رضی الله تعالی عنہ عادت داو چې هغه به ګرځېدو، په دې کوڅو لارو کې به ګرځېدو
او ساده پاده به ګرځېدو، حالات به معلومول چې خلق سوي د خلقو حالات څه دي، مشکلات څه دي، پریشانۍ څه دي. تاسو ته معلومه ده دلته غالبا مونږه دا واقعه بیان کړې وه چې یو جینۍ صرف په دې وجه باندې خپل انګور کړه عمر رضی الله تعالی عنہ چې په دې کوڅو کې به ګرځېدو او یو کور ته پام شو چې مور او لور لګیا دی په خپلو کې باس دي، هغوی به پی خرڅول او مور پکې ملاوټ کو. هغې مور ته وی چې مورې ملاوټ مه کوه، تا د امیر المؤمنین خبرې نه دي اورېدلې د عمر رضی الله تعالی عنہ؟ هغه وی ملاوټونه مه کوئ، دا ګناه ده. نو هغه وی ولې دلته هغه ولاړ دی، اوس دلته امیر المؤمنین شته چې ته ما سره باس کې؟ نه هغه وړه ماشومه هغه پیغله جینۍ هغه خپل مور ته وی الله نشته، الله نه ګوري، دا ستا ملاوټ او ټګي پروردګار نه ګوري. عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا کلمات واورېدل نو په سبا یې ورپسې د خپل د زوی رشته ورولېږله چې داسې جینۍ زما په کور کې پکاره ده چې په دې ایمان کې د هغې ماشاءالله دومره حرارت پروت دی چې هغه دې ملاوټ ته نه آماده کېږي او خپل مور ته لګیا دی تلقین او نصیحت کوي. نو په دې لارو به ګرځېدو، په یو کور کې ګوري چې یو زنانه ده او هغه اشعار وي. نو پخواني کورونه خو داسې نه وو لکه اوس چې جوړ دي. اوس خو خبره دا ده چې خلک کورونو د جوړولو انداز او طریقه داسې ده چې انسان ورته حیران شي. هر سړی چې کور جوړی د 2-3 کالو په منصوبه یې لګیا دی جوړی. او هغه زمانه کې دا کورونه نه وو. د دې مدینې ماډل چې کم دی د مدینې د ښار هلته په دې مدینه کې پروت دی او دلته په دې لاهور بحریه ټاون کې چې کم ګرینډ مسجد دی هغوی هم ډېره خواري کړې ده غالبا چې د هغه ځینې راوړی دی د سعودي عرب نه. نو هغوی باقاعده د مدینې شریفې یو ماډل یې ښی دی چې مدینه کلی دا مدینه ښار و څنګه و، د کورونو ترتیب څنګه و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجرې څنګه وي. نو چې سړی هغه حجرې وګوري او هغه کورونه د صحابه وګوري نو بیا سړی یقینا په سوچ کې پریوځي چې خدایا مونږه سمجھ کې لږه خطا شوي یو، هغوی دنیا ته څه ویلي او مونږه دنیا ته څه ووي، زمونږ د دنیا د دې پوهې دغه بل شان. نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو زنانه واورېدله چې زنانه اشعار وی لګیا د شعرونه وی او په شعرونو کې یعنی نعت وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کوي او د هغې سره اظهار محبت کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه خلیفه ثانی دی او په پټو سترګو جنتی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تر دې پورې بشارت ورکړی و چې ما په جنت کې ستا محل کتلی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته به وي او بل طرف ته د رسول الله په دې مینه کې زړه دومره کمزوری دی چې یو عامه زنانه ده او هغه اشعار وي نو دا هغه زنانه هغه کور ته ودرېده او دا اشعار یې واورېده نو ورې ورته وو. زنانه آواز ورکړه چې څوک یې په دې دروازه باندې ور څوک دي چې ته یې وې، څوک یې چې ور وې؟ وی زه امیر المؤمنین یم او عمر یم. هغه وی چې راشه، مشره زنانه وه. عمر رضی الله تعالی عنہ لاړو نو لاندې په ځمکه کېناست. زنانه وی ته راپاسه پاس کېنه، بده خبره ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی زه پاس نه کېنم، زه لاندې کېنم. دا باس شروع دی وی پاس کېنه، دا بې ادبي ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی په یو شرط باندې به پاس کېنم او شرط دا دی چې په دې آخري شعر کې چې د کومه دعا وکړله هغه شعر وی خدای وی چې یا الله رب العالمین د دې اشعارو د دې محبتونو چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ویم او کومه، الله د دې په بدله کې ما په ورځ د قیامت د محمد رسول الله سره یو ځای کړي. عمر رضی الله تعالی عنہ او ګوره دې دومره غونتې د یو زنانه د دې کلام نه دومره عاجز او زړه دومره کمزوری د رسول الله دپاره چې ټول کاربار یې پرېښود. اوس د زنانه ته راغی او په ځمکه ناست دی. هغه ورته بره کېنوئ په یو شرط باندې کېنم
چې دا کومه دعا ته آخري په دې شعر کې وکړله عمر رضی الله تعالی عنہ حوصله وبیلله او په جړا شو وایي چې دې دعا کې په شعرونو کې چې د کومه آخري حصه د دې دعا وویله بس پاغي کې ترورې د دې خپل نوم سره د عمر نوم هم یاد کا چې الله رب العالمین ما او عمر فاروق په دې ورځ د قیامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کا عمر رضی الله تعالی عنہ هو خخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی دین لوی اعزاز بل شته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې روزه مبارکه کې څومره اعزاز دی په غزي کې مدفون دی او دا بشارتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې په ورځ د قیامت ابو بکر صدیق به می خي طرف ته او عمر رضی الله تعالی عنہ به می ګس طرف ته او دوی به زما سره چې په ورځ د قیامت زد د خپل روزې نه را پاسم او روزم نو دوی به زما سره دا اعزاز چې دی دا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلو لیکن محبت او په دې مینه کې حالت دا دی چې هغه دا اندازه ګوري چې څوک لګیا دی اشعار وي او زړه ورته دومره کمزور او درېش او لاړو د رسول الله په محبت کې د بوډۍ زنانه کور ته ورسېد داسې واقعات چې سړی ګوري دا دی ایمان لا په ایمان چې ډېر لوی حرارت ورکوي دا دی ایمان کې لوی طاقت پیدا کوي او زمونږ علماء لیکلي دي چې دا د اوس زمانې واقعه ده سل یو نیم سل کالو دی 200 دی چې یو صاحب خپل بچی ته چا ماشومو وصیت ورته کړ او دا وصیت ورته کړو چې بچي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنه او دا زتا ته د هغه ذات او د هغه شخصیت وینا کوم چې هغه شخصیت او ذات با ځان ورته یاد د دې پلار نه دا چې دی په دې کور کې ناسته مور د دینه دا رونه خويندې چې ستا دلته ناستي د دې ټولو نه به تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ګراني او پام کوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې معمولی غونتې غلطي ونه کړي نو ماشوم دی که نه ماشوم به په ډېرو خبرو څنګه پوهیو نو یو لنډه خبره ورته پلار وکړله وي بچې دا وصیت زما یاد لره که زه ژوندی وم او که مړ چې نوم د محمد اخلي چې بیا اودس یې وانخلي چې اودس دی نه د رسول الله نوم به نه اخلي او تاسو ته ما ویلي محمود غزنوي بادشاه دی بادشاه دنیا خلق د هغه نه په روب کې دي هغه داسې کمزوری نه دی چې ټپوس نه دا نن سبا چې دي او بادشاه مجاهد دی ولی د الله دی لیکن عقیده یې دا ده چې محمد خلق وی ایاز دا د خادم نومو د رسول الله نوم اخستل نه بلکې د خادم په نوم کې محمد راتلو نو خادم به وی چې د کلا د او دس نه نو د زما نوم نیمګړی اخلي ایاز واخلي او محمد نه وي ځکه ماته پته ده چې د دومره عاشق دی چې د رسول الله نوم بغیر دا او دس نه اخلي ناغه ورکوټه ماشوم چې په سکول کې مقابله شوه په کلاس کې دنیا جهان استادان ورته ولاړ دي داغه استاد او د مشر ډیره بیزتی د دې ماشوم په سر وشوه ځکه چې ماشوم راغی ټول خلک ورته وی لکه ته د پیغمبر نوم واخله ذکر وکړه ماشوم ته وی دا مې یو بل خبرم را یاد شوه چې کم خلک په دې ماشومانو باندې نومونه ساتي په دې خپکیږي ما نن سبا خو چې زه دا زیات تر نومونه خلکو نه وګورم یا د دې جنکو ماشومانو نومونه چې کم ساتي د اکټرانو په نومونو کې شوق دی او داسې نیمګړي نومونه دي دا نومونه یې خوښي مونږ ورته د صحابیاتو نومونه ولیږو په هغې کې دلچسپي نه د صحابي نوم ورته ولیږه پاغي کې ورته دلچسپي نه او عجیبه نومونه راولېږي مونږه پستړي شو په ایمان ډکشنري ورپسې لټوه چې خدای په دې عربی کتابونو کې خو اسیم نشته دی خو په دې اردو کې دا کار مونږ شروع کړل لکه نوم دې د کم ځای نه پیدا کړو مونږ خو دې پستړي کړو دا چې کم مشران دي دلته دوی ته به پته چې د تبلیغي جماعت امیر او ډیر لوی بزرگ
او ما کتلو مفتی زین العابدین صاحب رحمت الله علیه ډیر لوی هستی وا ډیر لوی مقام داغه سلور غالبا سلور زامنو نو د حضرت یوسف علیه السلام سره دومره مینه او محبت دا خو د دې زمانی خبره ده بل ورځ غزما خیال یو هفته کیږي چې یو زوی وفات شوی دی نو هغه په سلور واړو زامنو باندې نوم یوسف خو او د پیجنګلو د پاره به سکول یوسف اول یوسف ثانی یوسف ثالث او یوسف رابع دا مفتی زین العابدین صاحب چې دی سلور واړو بچو باندې نومونه د یوسف خو دا خو د عقیدت خبره ده او مونږ په کې سو یو و استاد دا نوم نشمي خوده دا خو مې د وريري نوم دی دا نشمي خوده دا مې د خورزي نوم دی ست دې رويري او په خورزي سکه ته نوم ته وګوره چې که الله رب العالمین ستا دا خبره قبول کی چې د په دې خپل لور باندې د عائشې نوم زکه یې خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عائشې سره د محبت زمونږ مور ده نو چې په دې نیت د نوم کې خو نو بس نور څه غواړي بیړه به دې پارش خبره خو د نیت کولو ده چې یاره زه دا نوم ولې اکدم چې د دې نوم تاثیر چې کم سړی اکدي نو دا بخی ما ته اکثر خلک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم دی چې د بچو نومونه دا د انبیاء علیهم السلام په نومونو باندې اکدي نو اوس چې څومره جدت راځي نو بېادبي ډېره معاف نومونه خو نه علم لیکن اوس خلک د انبیاء په نومونو باندې شرمیږي وی دا خو د زړو خلکو نوم دی دا د مشرانو نوم دی ولې دې مشر باندې چې دا نوم یې خودو نو دی دا ویاو کالو او که د 2 ورځو د 7 ورځو نو سته په دې خپل ماشوم باندې په دې نوم ولې شرمېږي مبارک دا خبره دې پورې ده چې دا هغه سکول د ماشوم نوم هم چې نو دا هغه نوم احمد او چې کم سړی دام زمونږ وطن کې خلک وی احمد نوم نه اکدم دا بېادبي ده محمد نوم نه اکدم دا دا غلطه خبره ده احمد او د محمد نوم کې بېادبي نه ده عین ادب او احترام دی چې په ورځ د قیامت شهادت او گواهی وشي چې الله په دې بچی باندې من نوم د محمد زکه خو چې زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا او محبت دی عربو کې دا رواج دی چې ناشنا سړی له आवाज ورکي چې ستا نوم نه ورځي نو هغه سړی ته محمد وي محمد دال ته رواج دی نو محمد نوم خدا اعزاز خبره ده او چې چا کې خودو په دې خپل بچی باندې احمد نوم او محمد نوم دا غ والدینو د پر بدان نوم په ورځ د قیامت د بخشش او د مغفرت ذریعہ ګرځي نو په کار خدا د چې په هر کور کې نوم د محمد او د احمد وي په هر کور کې په کار دی اړو دا قتل نه دی په کار چې دا شته دی او دا د فلان کې دی او دا د فلان کې دی نو بهرحال هغه ماشوم چې دی هغه غریب په دې خبره دومره والو خوړل چې ډېره لوی سزا ورته ملاو چې سکول ته څوک ملمه راغلی و هغه د سکول د انتظامیې نه ګیله وکړله چې استادان بیکاره دي ماشومانو له سم تعلیم نه دی ورکړی ګوره غټ پټ ماشوم دی مونږ ته د پیغمبر د نامې تپوس کوو او دی د هغې جواب نه راکوي نو بهرحال چې وقفه وشوله سکولونو کې هم دی استاد د کلاس نه څوک نه پرېږدي مدرسو کې هم دی چې د استاد طبیعت نه خرابي نو ته به ورته رښتیا وایې چې اودس ماتي لازم خو هغه وی دروغ وي استاد وایي که نه کېنه په کلاره مه ځه نو اوس دی غریب په دې کې ګیر دی چې وقفه وشوله دې وقفې نه پس ورپسې استاد راغی هغه ورته لکه عجیبه کار دی وکړو په دې ډک دومره په دې خلکو کې د زه پاتې راوستم ته خو زما ډېر لایق او ذهین شاګرد دی او ما تا ته وی نوم واخله هغوی د نه سوال وکړو تا نوم نه اخست نو هغه ورته په چغو جړا شو چې ما یوه خبره کړې ده او اورېدلې ده او پلار سره مې واده کړې وه زما پلار ما ته ویلي و چې بچیا دا زما وصیت دی چې د محمد رسول الله نوم اخلي چې دا بې اودسه وانخلي هغه وی استاد جي هغه نوم راځي یاد مې و خو اودس مې نو ما وی چې ته ما پرېږدې او چې زه لاړ شم زه اودس وکم او بیا زه راشم او بیا زه دوی ته بیان وکم چې زما د خوږ پیغمبر نوم چې دی هغه څه دی هغه نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زمونږ د خلقو د پاره دا خبره سبق او تعلیم دی د دې زمانه خلقو کې ماشاءالله شته دی خبره
لیکن د دې نه پس چې کومه معامله را روانه ده هغه ډیره خطرناکه ده چې د چا وس دی د کور نه کیبل ټي وي ختم کوي حاجي صاحب د هغې وجه دا ده زه درته په ایمان وایم بیا به په ورځ د قیامت یو بل سره ملاویږو د دې زمانې فتنه د دې نه غټه ګورې بله نشته دی او دا چې زه وایم کله وایم یاره ټلیفونونه په کور کې مه پرېږدئ دا ماډل ټلیفونونه مه پرېږدئ چې کیمرې او دا شیونه پکې دي دنیا خلک په دې غضب او په قهر اخته شوي دي اوس د عزتونو بچ کولو دپاره کیمرامینانو پسې ګرځي څوک چرته ګرځي پښتون سړی دی منځګزاره دی او خپل په واده کې او په کوژدنه کې پردی کیمرامین دی په دې خپلو ښځو ګرځئ د الله دپاره ووایي چاله تانه نه ورکوم د خدای دپاره ووایي د دې بې شرمۍ توقع نن نه 40 کاله 50 کاله مخکې کېدی شوه نشي کېدی خو دومره ده چې دا ستا په اجازت راځي او په دې عربۍ کې او په احادیثو کې دا چې کله مونږ هم جذباتیان شو نو مونږ دا نوم هغه نه اخلو چې دا کم پښتانه کنزل کوي چې خلک وایي هلکه استاد جي ته وګورئ په منبر باندې ناست دی او دې خلکو ته دوس وایي د دیوس لفظ چې دی دا په احادیثو کې دی او وایي ورته څه هغه سړی چې کم سړی بې حیاش هغه سړی چې کم سړي کې حمیت غیرت او په هغه کې بې حیایي راشي دغه خبره ده چې دی کم ته ووایي غل راغی او سړی چې وایي هلکه وګوره زما لور خور ته دې وکتل دا ځکه چې هغه بې تپوسه وکتل نو هغې ته زه دا ویم مړی پې کومه چې هلکه وګوره زمونږ دې کور ته سړی راوختی او دی ژوندی نه پرېږدو دا د پښتو خبره ده نو دې خبره کې ستا پښتو چرته لاړه الټه ولا پیسې ته ورکې 15,000 10,000 روپۍ ولا ورکوي او په هغه حالاتو کې چې کور ته دې غل راځي نو په عامو حالاتو کې خو د زنانو پړونی وي صادر وي په کور کې سړی څنګه ژوند کوي او چې ودونو لذینو ویښته اړولې روپټې وپټې هسې غیبې دي نو دی راولي خلک دی هغوی له پیسې ورکوي او بیا ورته وایي چې راشئ زه دومره دوس شومه چې دا مې لور ده او دا مې خور ده او دا مې مور ده چې کم کم ته دې زړه غواړي دې ته کیمره نیسه او د دې تصویر وباس اوس که زه په آداب ووایم نو لفظ بل شان راځي لیکن دا خبره حقیقت ده او که نه ده نو دا ځکه داسې ستغه کومه چې په زړه باندې ولګي چې بابا اختیار استعمال کی د کور مشر رور د اختیار استعمال کی وای با چې زما په دې کور کې به دا ډمتوب نه کیږي نه نکاح شوی ده نه هیڅ شوی دی وای کوژدنه ده دا نوی رواج دی نو په کوژدنه کې به صحیح وای چې سټیج به لګېدلی جنې به هم پې کیني او هلک به هم په دې دواړه به یو ځای کیني نو خفه کېږئ مه زه چې کومه خبره کوم په ثبوت باندې به کوم دومره غټ تقریب تا وکړو نکاح پکې نشته نو د کوژدنې ډرامه وکړه نو چې وخت تیر شو کوژدنه ماته شوه نکاحګانې ماتېږي لګیا دی دې کې کوژدنه څه شی دی کوژدنه ماته شوه نو تاسو ته په ایمان وایم چې لویه جګړه پکې څه وه زما په دې کمره کې وه او څه جګړه وه وایي استاد جي په دې نورو خبرو باندې به تیر شم خو دې سړي ته ووایه چې ده سره زما د زنانو تصویران دي دا ماله راکړي ولې تا د زنانو ته د کوژدنې مطلب دا دی چې لور خور پې ګوري مور پې ګوري دا تا رواج د کم ځای نه راوویستو چې خلک وایي د زوم نه به پرده نه کوي د زوم نه دې پرده ده موږ نه خلک تپوس کوي چې زما والد صاحب وفات شو عامو دغه کې خلک تپوس کوي چې اوس زمونږ زنانه ده یا مې رور مړ دی یا مې تره مړ دی نو په عدت باندې ناسته ده نو چې په عدت ناسته نو داسې حالات په کور کې جوړ کی لکه سړی چې په اعتکاف کې ناست وي بار نه روزي ولې وایي چې د دې عدت دی نو دا تاسو ته چا ویلي دي چې په عدت کې به د غیر محرمه نه مخ پټئ او چې عدت ختم شي نو بیا به پردي ته ښکاره کېږي د دې دپاره خو عدت دی د زنانه دپاره ټول عمر وایه چې عدت دی بې پردګي به نه کوي عدت دې ته وایي چې ستا خاون مړ دی او ته لګیا یې په دې نخرو تماشو کې او په ودونو کې او تا غم څه شو ته د خپل غم اظهار وکړه ځکه چې ټولو کې دې نږدې رشته کومه وه د خاون و نو خاوند نه لاړو نو ته اظهار وکړه نو دا چا ویلي دي چې عدت به ختم شي بیا به لیور دې خوا کینی او بیا به لیور اخوا کینی خلک دي پښتانه دي او ګیله کوي د خواښې د سخر د کور نه کوي چې د واده نه پس اول ځل لاړم او چې لاړم نو د فلانکی اوخي
ښځه چې ده نو هغې ما ته سلام ونه کړو ما ته ښکاره نه شوه او ما سره فلانکۍ خینې چې دی لاس میلاو نه کړلو. هلکه د ظالم بچیا یوې در کړې ده که دا ټولې درته واده کړي دي تا ته دا چا ویلي دي چې ته د کور زوم شوې نو تا سره به زمونږ ښځې لاسونه میلاوئ. د الله او د رسول خاطر وکئ چې خپل سکه دې ولې نه د خدای په کور کې ناست یم. زما والد صاحب رحمت الله علیه خپل اوخه مشر سړی دی سپین ږیری دی خورې ورکړې وه او خپل سکه رشته ده د ماما زوی دی د ماما او زما والد صاحب رحمت الله علیه داسې کونټۍ نیولې وه او د حجرې چوکاټ یې وښودو وایي دا حجره ده او د دې نه دا دننه ور چې دی دا کور دی. نو په کور باندې هیڅ چاته م اجازت نشته هیڅ چاته نه زما ورورونو ته شته نه زما خورینو ته شته زما د خپل سکه تره زوی زه چې د خپل تره کور ته ځم چې وسم ځم او زما د سکه د تره زوی چې زما کور ته راځي نه زما کور ته نشي راتلی په حجره او په بیټک کې کینی. تاسو پښتنو له څه چلو شو عجیبه غونتې کار دی یو سړی دی او لاړ شي په دې میدان کې کینی په دې سین کې او هغه ناست دي او 15 زنانه هغه دې ټیپر له راځي او د سره به په خیر کې ولي وایي دا زمونږ زوم دی دا خو د وجلو دی د ظالم بچی ما درکړې یوه وه او په یو چکر کې قاري صاحب 15 ته ګوري لګیا دی. دا پښتو کول غواړي تعلقات نه خرابول غواړي کنزل مه کوئ لیکن دا ورته ووایي چې بچی د دې نه مخکې خبر نه و اوس خبر شو چې د قرآن او د سنت حکم څه دی نو چې د قرآن او د سنت حکم راغې نو ښځې ته به وایي چې پام کوه ګورې چې چېرته چا سره لاسونه میلاو نه کړي. لور خور ته به وایي چې خیال کوه ګورې دا حرمت او دا تقدس ته چېرته ضایع نه کړي نه به ته دا بې پردګي کې. د دې زنانو دپاره هغه تېره جمعه تاسو ته ما ویلي آداب د چا په کور باندې دستک ورکول قرآن د دې دپاره حکم ورکړی دی د چا کور ته به نه ودرېږي یو پیره دوه پیرې سلام وکړه چې جواب را نغې نو کور والا متنګوه چې زنانه مجبور کې چې تا له اوازونه درکوي چې تا په کور کې ایکسچینج کولاو کړی دی روزانه 100 کسان روغ ټلیفون څوک په غلطه او چرته خطا دا اخوا دی خوا ټلیفونونه چې راځي ته پې ولې د دې خپلو زنانو دا مبارک او با پرده اواز اوري او څه پوره سوال جواب کوي دا د فلانکي کور دی نو ته دا پابندي ولګوه چې زما نمبر معلوم دی هیڅ چاته اجازت نشته چې دا مه کوئ او زما دې په خدای قسمې ګورئ جمعې مبارکه ورځ ده په دې مه خفه کېږئ په دې فتنه کې مونږ مبتلا شوي یو زمونږ کنټرول ختم دی زنانه د مور ده نو هغه میچور ده کور به چلیږي د خاون او د ښځې کنیکشن به وي چې ښځې څه سودا راوړم کور ته به څه راوړم دا به وي لیکن دا لاندې چې کم اولاد دی کاغه زامن دي او کاغه لونه دي د لونو دپاره کفر دی کفر چې دا فتنه ولا تاسو په لاس کې ورکئ د 10 کالو ماشومه ده او په زوره باندې په دوی پیژني لګیا دی چې حیث څه شی دی قاري صاحب 10 کالو د 9 کالو ماشومه ده او په ټي وي اشتهار چلی د هغې د حیث سره څه کار دی نو تا خپله په دې کور کې ګندګي پرېښوده یو نه تپوس کوي بل نه کوي بل نه کوي دا څه شی دی هغه ورته بیا لګیایي دا پاړې ورته وي او په زوره ورته ما او تا دماغ خرابو چې اسلام لرالو والله درته وایم عزت به محفوظ شي حیا او غیرت به محفوظ شي دا نحوستونه چې زمونږ په دې کورونو کې په رزق کې په عمرونو کې راغلي دي دا ټول به مرانه خدای پاک لري کی الله رب العالمین دی مونږ ټولو ته توفیق عمل نصیب کی. یو ضروری اعلان واورئ دا د دې محبت خان صاحب جماعت او دا د دې مقتدیانو د جماعت خو نه دغه خلقو دپاره د اعزاز خبره ده خو بهرحال زمونږ د دې جماعت چې کوم خلک یو زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده. تاسو ګورئ اکثر دلته غیر مسلمه خلک راځي او کلمه وایي او ایمان راوړي دا ما مونږ چاته نه دي ویلي مونږ څوک نه پیژنو او نن ماشاءالله تاسو ته دې مبارکباد وي. څو کسان دي 8 کسان دي زنانه پکې څو دي جی 10 ہیں اور عورتیں کتنی ہیں 3 زنانه دي او اندازو کوي ماشاءالله 8 کسان راغلي دي د جمعې د مانځنه پس به ان شاء الله کلمه وي او مسلمانان بشي کلمه د محمد رسول الله کلمه د الله رب العالمین د شهادت د گواهی زنانه زمونږ په کمره کې ناست دي ان شاء الله چې منځ کو او سنت کو
نو د نامي مسلمانی ګوره اوس نه د پکاره چې بیا به تختې چې څومره ناس یې دغسې به ناس یې چې په دې خبره باندې ګواه شئ چې الله ستا په کور کې دا 10 کسان 8 کسان راله چې دوی به زمونږ اوس د کلمې روڼی هغه زنانه به زمونږ د کلمې خویندي چې الله مونږ په دې باندې ګواهیم کوو او په دې موقع موجودو چې دې ټولو کلمه وویل او الحمدلله مسلمانان شو تاسو ټول وای الحمدلله الحمدلله نو ان شاء الله چې هغه نه پس بدوي کلمه وای او بیا به دعا کو بیا به رخصتي ګو مانځه نه پس به سنت کیږي سنت کوي او د سنتو نه پس به ان شاء الله دا ټول حضرات چې دلته کلمه وای ان شاء الله او دا غي نه پس به بیا رخصتي ګو